100 کې 99% چې کوم ځای ته ما یقین چې د دنیا لاړم خوشحالي ته چیرم خوشاله مشه چې پاږي کې پردی وکی چې پردی دا هار د مخکې نه منلي د صراط المستقیم صراط ته ایمانی خبر او کوم چې تاسو نه ماته یو ایکسترا انرژي ملاويږي پیغام یا دیش کاله پس موږ په دې کسانو کې یو نیو واقعي خبر او سیاسي لیډرانو کې د چانه ډیر زیات متاثر شوی دا راته چرته په ژوند کې موصله بیللې ده کنه ځکه چې کوم دا لکه خصوصا تاسو ته پته ده د تعلیم کمی ده د ایوارنس کمی ده د خلکو ذهن کې دا خبرې د سیمه عجیب عجیب غونډه کې ښکاري د ووټ انتخاب بچاله کوي چاله به ووټ ورکوي صحیح ما چې چا مشوره کړل نو هغه صرف خندا کوله دا غنه په داسې خوش ځکه نه سوچ البته د نه د وبو سیستم وو ټول د سوچ یو سترګې کار کوو هم دا چې کم قوم غرکین هغه خیراتون باندې عادت کا سټيفن هاکینګ بارے کې بتاوري دي کنه بالکل وای لاس را کا چاته وای شل را کا د الله په نامه باندې ډیر خلک دا سوچ کوي دا سړی ختم شو سادي سړي دي چې غیل ته ور کوي او بعضی سړي دي چې هغه دلته ور کوي تاریخ باغی خلکو تخکاری چې یار دا غونې په ګټه کې روان دي دا په دا کې روان دي خدای خیرات هم خراب دي دلته ژوند هم خراب دي روحاني په سکون په سم باندې ملاويږي کله چې ته حق حلال روزي ګټي بهشکه زما یو میشن په ژوند کې ما په السلام علیکم کتونکو ماستر شاه سواری ما نن د یو داسې باهمت انسان خواته ولاړې ما چې د څومره تعریف هم زه کوم نو هغه انتهایی ډیر زیات کم دی د ملګرو دا یو داسې خودمختار او داسې یو عجیب انسان دی چې دا په لاسو خو دواړو باندې معذوره دی صرف یو لاس د کار کوي او د هغې باوجود نه چاته وایي چې مال راکړه او نه چاته تر د نن تاریخه پورې لاس نیولی دی نو ملګرو د ده د ژوند قصه د باندې ګورم چېرته ځئ موږ سره اوسئ السلام علیکم وعلیکم سلام شاه سوار صاحب ستا ډېره مننه او ستا ډېره شکریا ته دلته رالې ته دومره زموږ د حوصله ځایي دپاره نه نو زه تا ته ډېر دړه د کومې نه ستا شکریا ادا کوم او ستا کوم چې د زما په شانې دغه شانې خلکو لپاره ته لګې او هغې چې کوم دی انکریج کې هغې له چې کوم دی که نو نوره حوصله ورکې نو د دې ستا ډېره شکریا ادا کوم جی مننه جی خپل نوم راته ووایه او د کوم ځای اوسېدونکی زما نوم جی عبدالعزیز دی خو لکه د مینې نه ماته ټول کشران چې کوم دی ماته حاجي وایي که نه نو دا د هغې یو مینه له ما سره نو کوم کشر کل چې کوم دی ټول هغې که دلته دي او که په مثال زمونږ بره دغه کې دي اصل کې موږ یو د مامون دو خو اوسېږو د پاټک کې نو لکه د مینې نه ماته حاجي وایي دي اجي دا راته ووایه چې ستاسو دا مزدوري چې کومه ده دا پیدایشي ده او که نه چېرته وروستو بیا څه مسله شوې وروسته یو مسله شوې وه حادثه شوې وه اکسیډنټ شوی و په هغې کې چې کوم دی که نه د زما د خپې او د لاس د دې نه زه لکه ډسیبل شوم صحیح خو هغه خو یو ځان له وروستنۍ یو سټوري ده خو چې کله جي بیا زه ډسیبل شوم نو زما زیات سوچ دا و چې زما دا ژوند خو چې کوم دی اول خو زما دغه و چې ما کنې بالکل زه زما د 100 کې 99% چې کوم دی زما د یقین چې زه د دنیا لاړم خو الله ته چې منظور هغه بل شان ته وو الله پاک چې کوم دی کنه زه بچلم خو چې کله ما دا پته ولګی چې زه بچ شوم نو ما ځان ته و چې نه زه بچ نه یم زه به اله بچ یم چې زه دوباره په خپل خپو ودرېږم زبردست او خپل خپو ودرېدل دا زما یو میشن په ژوند کې ما په اړه کې دا یو عهد وکړو چې کچرې زه دومره شوم چې زه خپل روزي په خپل په عزت ګټم نو زه به ځان سره دا سوچ چیرې مونږ کوم چې ګونې زما ته دا ډیسیبلیټي دا معذوري چې کوم ده کنه دا ماته دغه شوې ده او دا ماته دا پته ولګېدلی چې یاره دا یو امتحان دی دا یو ټیسټ دی د الله طرفه نه نو دا خاص خلک چې کوم دی په معاشره کې الله پاک چې کوم دی کنه د دې انتخاب کوي او یو خاص سړی چې هغه انتخاب کوي دا امتحان په راولي او هغه امتحان کې چې څوک کامیاب شي نو هغه نه صرف دلته بلکې هغه جهان کې ماغي خوشاله به دلته مو خوشاله وي بهشکه نو شاسوار څه ته دویم چې په انسان د اولنې غټ شی په دنیا کې چې موږ لګیو نو د عزت یو لوی شی د دې لپاره موږ لګیو دویم چې کوم دې موږ د دې لپاره لګیو چې موږ ته ذهني سکون روحاني سکون او د سکون نه ملاوي شي په یو سړی ډیر د حد نه زیات مالدار شي کنه خو هغه کوشش د سکون کی چې ما د سکون ملاوي شي واقعي هم دغه شی خو چې کله تاسو ذهني یا روحاني یا لکه تاسو سکون نه نو کته ډیر مالدار یې کنه ډیر مالدار یې نو تاسو سکون نشته دا اسم نه دي تر لپاره نو روحاني په سکون په سم باندې ملاويږي کله چې ته حق حلال روزي ګټي بهشکه صحیح خبره ده بالکل که یو سړی یو بد کار باندې په یو ناجایز طریقه باندې ګټل کوي ظاهري خو باغی خلکو تخکاری چې یار دا غونې په ګټه کې روان دي دا په دا کې روان دي خو دا غي خیرات هم خراب دي دلته ژوند هم خراب دي صحیح خبره دوم رور جانا دا پیغام زه خصوصا د سپیشل پرسن لپاره ورکوم صحیح چې تاسو بالکل حوصله مې بیلای حوصله بالکل مې بیلای ځکه چې تاسو انتخاب الله کړی د نور خلکو مقابله کې تاسو ممتاز خلک وي تاسو چې کوم دی لکه د خلک وي چې تاسو د انتخاب چې رب کړی دی
نو دا یو ټیسټ لپاره کړی دی د ازمایښت لپاره کړی دی اکثر به تاسو لیدلي ظاهري ځینې مسلې په کلو په علاقو کې موږ یې بدې وګڼو که نه موږ یاره د سړي دومره نقصان وشو دا چلې وشو پر نه یې په وختې خو هغې چې لاړ شي د هغې ځینې دوباره دونه اوچت شي واقعي خبره د هغه ریوارډ چې کوم دی الله پاک هغې له ورکړي واقعي همدغه نو د هرې سختې سیله چې کوم دی الله په دنیا کې هم سړي له ورکوي آخرت کې ورکوي بعضې سیلې داسي چې هغې هلته ورکوي او بعضې سیله داسي چې هغه دلته ورکوي نو دلته د انسانانو په نظر کې ډیر خلک دا سوچ کوي دا سړی ختم شو دا تباه شو بالکل همدغه خو چې دوباره هغې ته پته ولګېږي یاره د دغې وجې نه چې کوم دی که نه د دغې سختې د وجې نه دا سړی دوباره کامیاب شو نو وجه هغې دي چې هغې هغه حوصله نه یې بېلې دي ښه جي زه یو بله خبره دا کوم ستاسو چې تاسو به لیدلي ځنګل کې ازمری چې کوم دی که نه دا د هاتي په مقابله کې ډېر وړوکی شی دی دومره د هاتي په اړه کې زور یې نشته او هاتي چې کوم دی ډېر یو مضبوط شی دی د هر لحاظه مضبوط دی خو د هاتي چې کله زمری ویني نو د هاتي د زمري نه هېرېږي او زمری د هاتي نه نه هېرېږي د دې په منځ کې دا ډیفرنس چې کوم دی دا اصل کې د متضرب ذهن کې هغه خود اعتمادي ده هغه ته پته ده چې دا زه دا کولی شم ماتولی شم دا زه هېرولی شم دله زه شکست ورکولی شم او هاتي په زړه کې چې کوم دی هغه نیګیټیو سوچ دی چې نه زمری زورور دی دا زه کولی نه شم حالانکه هغه د وجود نه هم غټ دی حالانکه غټ دی هر څه ورسره دي پاور هم ورسره دی خو هغه ته د خپل پاور احساس نه وي نو د دې وجې نه ده دا هار د مخکې نه منلی ټیک خبره ده دا کم هار چې دا د مخکې نه ده منلی اجي صاحب دا راته ووایه چېرته په ژوند کې حوصله بایللې ده که نه ځکه چې زه اکثر یې نمروغ موټ خلک یې او هغې لګیا په بازار کې چاته وایي 10 راکړه چاته وایي 20 راکړه د الله په نامه باندې داسې کله تاسو سره شوې ده کله تاسو حوصله بایللې ده نه جي نه کلم داسې نه شوی صحیح چېرې مې دا د الله تعالی یو احسان دی په دې کې زه دا هم وایم چې دا زما څه سپیشل خصوصیت نه دی چې د ځان دغه بیان کړم چې ما کې دا کمال دی دا د الله تعالی یو فضل به زه وګڼم چې خصوصي طور په ما باندې دی چې الله پاک په هر ټیم کې چې کوم دی که نه زما پوره مدد کړی دی اکثر خلک ماته دا وایي که نه یاره ته په پلانکي ضلع راشه پلانکي ضلع راشه دا به دې کړی وی اپلیکیشن به دې کړی وی دا چل به دې کړی وی به دا هم کړی وی زه یم چې دا شی نه ما کولی نو زما د دې محنت ته به ضرورت څه بالکل صحیح خبره کم سکون او خوشحالي چې ما ته په دې کې میلاو ده په خپل کار کې صحیح دا په هغو کې نشته دوباره چې کوم دی دویمه خبره لکه ما دغه د حوصلې خبره کوله که نه بالکل مین خبره دا ده چې ځان کې حوصله پیدا کول پکار دي مین شی حوصله په چېرته په زموږ په معاشره کې ډېر کمزوری خلک دی او هغې اکثر چې کوم دی لکه دغه سوچونو کې پراته چې نه موږ اسم نشو کولی واقعي بل دوهم دا چې کم قوم غرقین هغه په خیراتون باندې عادت کا واقعي همدغه شان ده کم قوم تباکې هغه په مفت دغو عادت کا په بېنظیرې په روپیو راواړوه په دغې راواړوه ته پرې راواړوه بس دا دې تباه برباد کړو واقعي همدغه شانته ده کوم ویسټرن معاشرې چې کوم دي هغه چې کامیاب دي بالکل هغې ذهني طور چېرته هغې به داسې خلي کړي چې ته به ته سوچ کې لکه د دغه چې کوم دی دا سټیفن هاکنګ باره کې به تا اورېدلي که نه چې هغه بالکل داسې و چې یوه سترګې کار کوو د هغې یوې سترګې کار کوو او د هغې یوې سترګې مدد سره چې کوم دی هغه کوم حد ته ورسېده هغه خو جدا سټوري ده بیا خو حوصلې نه وه بایللې مین وجه دا ده موږ خو معمولي دغه باندې راشي بس غرق شو تباه شو فریاد کوو موږ د انسان نه دا تمه کوو چې دا به اوس ما اوچتوي دا به زما څخه کوي دا به زما دغه کوي صحیح خو کله چې ته په خپله نه اوچت شوی که نه واقعي معاشره ته نشي اوچتولی او جي صاحب دا راته ووایه چې ستاسو بچي شته او که نه جی الحمدلله زما څو بچي دي زما دوه لکان دي الحمدلله او څلور جنکۍ دي ها ماشاءالله او په دې خپل روزګار کې ستاسو ګزاره روانه ده ډېر الحمدلله ښه پکې خوشحاله یم د الله تعالی نه پکې ښه خوشحاله یم لکه مخکې تا ته ما وویلې چې اصل کې دی تا ته صبر کله چې الله پاک ته وایي چې تا صبر وکړو نو ته به خوشحاله نو چې صبر ونه کړې نو ډېر سم نه هېڅ نه دي او چې کله ته صبر وکړې نو لږ سم ستا لپاره ډېر څه دي صحیح او دا راته ووایه جي صاحب چې کله تاسو دا روزګار شروع کولو نو تاسو له چا مشوره درکړې وه که نه ستاسو خپل ذهن کې دغه یو آیډیا وه جی دا ما له چا مشوره نه وه راکړې دا زما خپل یو سوچ و لکه ما د دې باره کې چې سوچ وکړو ما به لکه هر یو څیز ته داسې کتل په هر یو شي کې الله پاک یو څه نه څه دغه لکه پټ دغه کړی دی خو کله موږ غور وکړو الله پاک وایي د غور او د عقل خاوندانانو دپاره ډېرې نښانې دي صحیح خبره نو ما اکثر به غڼې ته ما کتل دا غڼه په داسې خوش ځای کې ناسته وه چې هلته به نه د اوبو سیسټم و نه به د بل څه دغه په یو بره یو وچ ځای کې بالکل نه به د خوراک سیسټم د کوم ځای نه چې کوم دی که نه یو ماشه مچۍ راغله او د هغې په هغه جال کې به ونښته خو ما ویل د روزي دلته راځي خو د غڼې په د خپل جال باندې چې کوم دی صبر کړی دی او دا چې کوم دی پوره یقین دا دی یقین یې جوړ کړی دی چې دلته به څه راځي واقعي اجي صاحب ډېر ښکلی مثال هم ورکړو خو دا راته ووایه چې کله تاسو ته په کلي علاقه کې یا خپلو یارانو دوستانو داسې څه اپر کړی دی چې یاره که تاسو د خپل روزګار په نسبت سره
یو داسې یو ویډیو پیغام ورکوي لکه څنګه چې نور خلک کوي چې یاره ما سره امداد وکړی شي یا زما کمزوري یا نور داسې کوم حالات په تاسو راغلي یا چې کله تاسو روزګار شروع کولو نو ستاسو خلاف چا اواز اوچت کړی یا ستاسو دومره نه خو لکه کله چې ما د روزګار خبرې کولې اکثر صحیح ما چې چا شه مشوره کول نو هغه به صرف خندا کوله چې ما خندا ولیدل چې ته او کار لکه پوزټیو سوچ دی چا لکه نیگیټیو دلته زمونږ معاشره چې کوم دا لکه خصوصا تاسو ته پته ده د تعلیم کمی دی د اویرنس کمی دی د خلکو ذهن کې دا خبرې داسې مونږ ته عجیبه عجیبه غوندې کې ښکاري نو د دې وجې نه لکه ما دا چا د سپورټ کړی نه ما چې نه تار څه شي کولی بالکل ټیک خبره ده نو کې دې شي د دې نه زیات زه دغه شوی وی خو په هر حال زه هغې نه دغه کوم بیا هم د الله تعالی یو لوی احسان دا ګڼم چې زما په زړه کې دا یو دغه الله پیدا کړو بالکل ټیک لکه دا زه دا وایم چې زما کمال دی نه بالکل الله دا تعالی زما کمال نه و خو دا د الله تعالی یو مدد و بالکل چې زما په زړه کې چې کوم دی ټوله موږ وو که نه په مانځه کې موږ وو چې اهدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم په دنیا په هر لیول باندې موږ ته الله پاک وایي چې ته دې لاره باندې ځې که په دې ځې بېشکه نو دا چایس موږ له الله پاک په هر ټایم کې راکوي بالکل ټیک اوس یو سړی سلیکشن زمون کار دی جی دا سلیکشن زمون کار دی صحیح خبره اوس زما په تقدیر کې الله سې لیکلي که نه هغه ماله خامخا راکوي خو رب ما ته وایي چې ته د عزت لارې اختیار کړې د بې عزتۍ لارې اختیار بالکل صحیح خبره نو کله چې څه کومه لارې اختیار کړم که نه نو زه به دا بیا نه وم دا بلیم زه به هېچا نشم لګولی دا زما ذاتي دغه دی چې نه یاره دا خو څه وکړم او اکثر بل دا چې منګه نصیب دغه کوو منګ یاره نصیب به داسې ونه زما قسمت کې به دا لیکلي وو بالکل الله پاک د عزت باچا دی الله پاک هېڅوک نه بې عزته کوي بېشکه دا یو انسان دی چې د شیطان واوري دا بې عزته کېږي بالکل صحیح کله چې د شیطان ته واورېدو نو ته بې عزته کېږي صحیح خبره ونې الله پاک د عزت باچا دی او هغه خپل انسان چې کوم دی په عزت کې خوښ دی چې دا په عزت کې بله خبره چې ما کوله شاه سوار صاحب ستا په ترو باندې دا ما کوله چې زه د ټولو خلکو ته دا وایم کوم مخیر حضرات دی او کوم چې کوم دی چا څه وس کېږي د غریبانو خلکو سره زه دا نه وم د ځان خبره نه کوم صحیح خو کوم خلک چې ستاسو په علاقه کې ستاسو په ګاونډ کې لکه تاسو ته پته لګي دا خلک کمزوري دي نو دا خلک راپاڅوي خو په دې طریقې مه راپاڅوي چې ته ورشې چېرته ولږ 2050 روپۍ ورکړې دا نه راپاڅېږي لکه یو سړي له چې ته میوه والې که نه میوه له بازار کې دړۍ دوه دړۍ ماله دغه په کور کې بوټی ولګوه دغه په کور کې د میوې بوټی ولګوه بوټی ولګوه دغه میوه همیشنۍ شوله نو که ته یو ټیم دغه سره دغه وکړې که نه دا اسم د دي بالکل ټیک خبره نو لکه مثال په یو محله کې په هر محله کې چې کوم دی ډیسیبل کس نشته په هر محله کې کمزوري دونه نشته بالکل واقعي خبره نو کم از کم که موږ په دا پرسنټ وګورو نو کم از کم په تولیه خو 500 او یو کور کې یو کس دغی یو کس بالکل دا کسان در ولګي او دغه سړی لکه دغه مایند ریډ کاني چې ست دا کولای شي صحیح دا کم کار کولای شي دا څه کولای شي یو ته پوسو دا څه شي کولای شي کې دلچسپي او چېرې موږ مثال په دا کسان دغه خپل مالک کسانو راولېږي او داسې خلک راپاسي په معاشره کې نو د دیو په دنیا کې هم چې کوم د الله غیله د دې صلاح ورکنه او اخرت کې به خودي صحیح اجي صاحب د الیکشن ورځ شپې دي د ووټ انتخاب بچاله کوي چاله به ووټ ورکوي جنو باسو ووټ چې کوم ده کنه دا د سیدې چې دا د چې سیکریټ او دا پټ دغه غړې کنه د دې لپاره دغه غړې چې یاره څوک یې ګونی دي نو کومه د اعلان په خله باندې وکړو چې پلان کې ووټ ورکوو صحیح اورې دغه وجنه خدای بل پیپر بیا کولاو پرتی وي اور سړی ته ویل چې ستا چایس کم دی خیر خو بیا هم د کومه پارټۍ سره تاسو سره غواړي جی دا به ان شاء الله کله چې دا تلل الیکشن پروت باندې جی کوم کوي بیا زمنګ د دې وطن د لپاره خصوصا زمنګ د ولد د لپاره صحیح د خیر سوچ کوي پوزټیو سوچ کوي ټیک خبره او موږ ته پته لګي چې دا دی صحیح نو موږ به هغه سړي د خپل ضمیر سودا باندې کوو صحیح او سیاسي لیډرانو کې د چا نه ډیر زیات متاثر شوی نو ظاهري خبره ده د خو د سپټ خبره نه ده لکه سوال تاسو ضرورت نشته د دې باره کې اجي صاحب خبره هم ډیره خوږی دي ډیره ګټوره خبره موکله ډیره د عبرت خبره موکللې او حقیقت دا دی چې زکلم ستا خو لازم نو واقعي زبتا ته ایمانی خبره وکم چې تاسو نه ماته یو ایکسترا انرژي ملاويږي پیغام به څور کوي زمون کتون کو ته د عام ولستا یا کم د خلک چې هغه حوصله بیللی هغه د لپاره بس نو بس دغه فرض ماته دا وي چې تاسو یو حال کې دا ژوند دی او دا یو محدود ژوند دی تاسو لپاره الله پاک چې کوم دی لکه دنیا ته موږ را لګري انسانان کنه نو دا یو ټیسټ لپاره لګري و امتحان لپاره نو دا د امتحان حال د امتحان حال ته چې څوک لاړ شي نو هغه 3 غنټې ټیمي بالکل ټیک خبره که په دغه کې چالک صبر وکړو صحیح لک صبر وکړو عقل استعمال کړو چې بار راوځي نو دا رزلټ ډېر ښه راشي ډېر زبردست دلته همیشه نه ژوندۍ نشته بالکل واقعي یو زما پیغام دار چې د خپل میندان نفرتونه ختم کړي بشک
په دنیا کې د لک ټیم د پاره موږ د یو بل سره ملاویو بالکل د نن شل یا دیش کاله پس موږ په دې کسانو کې یو نیو واقعي خبره نو هر سړی دا سوچو کنه چې زما دلته لک ژوند دی مختصر ژوند دی ولې دا په نفرت تیروما بالکل ولې زه د بل لپاره مصیبت جوړ شم د بل لپاره رحمت جوړ شي مصیبت مو جوړېږي بالکل واقعي خبره او انسانيت چې کوم دی کنه کوم چې په اصلي معنی کې انسانيت دی هغه په ځان کې پیدا کړي صحیح. کوشش دا وکړي بل خوشاله کوي تاسو به خوشاله وي بالکل هم دا خو که بل هم خپه کنه نو دا سوچ چیرې مکوي چې زه به خوشاله دوهمه یی دا زما لاس میسج داره چې هغه خوشاله ته مخ خوشالهګا هغه خوشالي ته چیرم خوشاله مشه چې پاګه کې پردی ووخي چې پردی وخت به چې پاګه کې پردی ووخي خوا کې یو انسان می بشک او کاګه کې پردی ووخي وي نو دغه خوشاله ته چیرم خوشاله نشي بالکل ټیک او هغه خوشالي ته خوشالهګا چې پاګه تم خاندي او کې بلم خاندي صحیح بالکل واقعي نو دا زما پیغام د ټول ډیر زبردست میسج و د اجي د طرف نه ان شاء الله زه بیا هم دوباره د دې سره یو بل پروګرام هم کوم ان شاء الله ملګرو تاسو د اجي صاحب خبره واورېدلې د دوی د خبره ور سره لایک کړئ زمونږ په چینل باندې تاسو نوی یې نو چینل ور سره سبسکرایب کړئ که زمونږ د فیسبوک په پاڼه باندې نوی یې نو زمونږ د فیسبوک پاڼه ور سره خوښه کړئ د دې سره ما او اجي صاحب له اجازه راکړئ د لوی الله پامان